عمر فاروق صاحب در شپې روان شه چکر وها. حضرت عمر فاروق صاحب غلام و اسلم نومې و. د اسلم حضرت عمر فاروق صاحب سره د ماخستن نه یو پیرا چکر وها او لاړې وسه وګرځېده. دا غلام یې فرمایي وی ما ته عمر فاروق صاحب ووی چې هغه پلانې ځای کې اور بلیږي تقریبا چې چېرته په قابلې والا باندې ناوخته شوې ده او زه چې ورشو چې امداد یې وکړو. ما ته وویل چې ټیک ده. نو موږ چې لاړو هلته ماشومان ناست دي یوه مور ناسته او یوه کټوۍ باندې را ولاندې دي اور بلیږي او دا ماشومان جاړي دا مور هم جاړي. وایي موږ ته تپوس وکړه چې ولې جاړې تاسو؟ وایي مور یې راته وویل چې دا بچی دی وږي شوي دي دا زما بچی دی وږي شوي دي رزق یې نشته چې ویې خوري د هغه وجې نه جاړي. وایي هغه زنانه وویل چې قیامت په ورځ به زما لاس د عمر فاروق ګریوان به وي هغه زموږ مشر دی زموږ تپوس نه کوي. وایي عمر فاروق صاحب ورته وویل چې هغه به ستا نه څه خبر شي هغه هلته بل ځای کې ناست دی ته دلته یې په غره کې. وایي هغه زنانه دا د یو قیمتي خبره وکړه چې هغه امیر المؤمنین دی هغه ځان ته مشر وایي هغه وزیر اعظم دی پرایم منسټر دی هغه به خامخا زما تپوس کوي چې هغه ما باندې مشر شوی زما تپوس به څنګه نه کوي. وایي عمر فاروق صاحب ورته وویل چې ټیک ده. بیا وایي دغه زنانه دی عمر فاروق صاحب ته وایي دغه پېژندلی نه دی. وایي ته د باچایۍ لایق یې هغه د باچایۍ لایق نه دی. بهرحال دا خبرې وشوې. وایي بیا ته عمر فاروق صاحب تپوس وکړه چې په دې کټوۍ کې څه دي؟ وایي هغه ته وایي چې په دې کې اوبه دي اور مې پسې بل کلی دی چې دا ماشومان پرې مشغوله کړمه غلي شي. وایي عمر فاروق صاحب دې خپل غلام ته وایي ځه چې ځو. وایي راله بیت المال ته بیت المال نه یې وړه دغرنګې خوراک کپړې نغدې پیسې دی راواخیستې بوجۍ کې او ویې وړه. وایي دا غلام وایي ما ته وویل چې دا بوجۍ مال راکړه زه به راویسمه. وایي بیا نه یې راکولې ما ته چې درې پیره مې ته دا خبره اصرار کړه چې مال یې راکړه ته خو امیر المؤمنین یې زه به یې ویسم. وایي ویې راته وفرمایل چې اوس یې ته ویسه خو د قیامت په ورځ باندې به بیا زما د ګناهونو بوټ ته چوت کې. وایي زما څه خپل جواب بیا نه و نو زه غلی شوم. وایي بهرحال چې کله موږ دا خوراک ویوړ نو عمر فاروق صاحب په خپله مبارکو لاسو باندې کټوۍ باندې کړه اور ته بیا په خپله باندې پوکي کول. بنو دا اسلم رضی الله تعالی عنه دا فرمایي وایي په دې ګیره کې به دا لوګی وتاراوت وایي ما به لیده. وایي بهرحال په خپله باندې خوراک تیار کړه ماشومانو ته په خپل لاسو باندې ونیو. زنانه هم خوراک وکړه. چې کله یې خوراک وکړه عمر فاروق صاحب لاړه یو سیټ ته کېناست خوراک یې ځنې پرېغوست او ځنې پرې وکړه. بیا کېناست لږ وخت. وایي فرمایي چې دا ماشومان مې اوس په جړا باندې لیدلي وو دلته راکېنم چې دا ماشومان په خندا باندې وینم بیا به ځم. دا باچا و او اوس د دې وخت باچاهان دي. نو بیا چې موږ کله رالو هغه زنانه ته یې وفرمایل چې سبا به ستا له د بیت المال نه مال مقرر شي ته به راځې زما به هم هلته د عمومې زه به هم هلته ناست یم. چې کله دا زنانه راله عمر فاروق صاحب یې ولید وایي ډېر زیاته ګبراو شو وویرېده. عمر فاروق صاحب ورته وویل یېرېږه زه باچا یم که چېرته را سمندر په غاړه باندې یو سپی مړ شي نو د قیامت په ورځ به الله رب العزت د عمر فاروق نه تپوس کوي. دا څومره یو قیمتي خبره ده. د دې دور باچاهانو ته وګوره چې انسان مري انسانان لوبې پې کوي. یو د هغه وخت باچاهان نو داسې باچاهان الله رب العزت داسې باچاهان په موږ باندې راولي.